जश्न ईद मिलादुन्नबी په دې مبارکه موقع باندې د دوانو جهانو سردار حقای نامدار فخر موجودات حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې دا یو نادیه کلام دی. د نن په معنی پوه شو، د نن په معنی پوه شو، د سبا په معنی پوه شو چې ته دنیا ته راغلې. د دنیا په معنی پوه شو، د نن په معنی پوه شو، د سبا په معنی پوه شو چې ته دنیا ته راغلې. د دنیا په معنی پوه شو او د سمې او د غر فیصله وشوه، د لر سره د بر فیصله وشوه، د موړ او د نهر فیصله وشوه، په خیر باندې د شر فیصله وشوه. د سمې او د غر فیصله وشوه، د لر سره د بر فیصله وشوه، د موړ او د نهر فیصله وشوه، په خیر باندې د شر فیصله وشوه. چې ستا د مخ رڼا شوه، د رڼا په معنی پوه شو چې ته دنیا ته راغلې. د دنیا په معنی پوه شو. یو خفه د بل خفه سره پخلا شو، انصاف د ژوند په لارو کې ویړیا شو، د پلار کور کې د لوڼو حق پیدا شو، د زړه نه خیرې لرې شو صفا شو. یو خفه د بل خفه سره پخلا شو، انصاف د ژوند په لارو کې ویړیا شو، د پلار کور کې د لوڼو حق پیدا شو، د زړه نه خیرې لرې شو صفا شو. تقدیر د مور بدل شو، د بابا په معنی پوه شو چې ته دنیا ته راغلې. د دنیا په معنی پوه شو. بل باندې د ځمکې او اسمان لارې رڼا شوې، رهبر او د کاروان لارې رڼا شوې، د خان او د دهقان لارې رڼا شوې، حیات د انسان لارې رڼا شوې. د ځمکې او اسمان لارې رڼا شوې، رهبر او د کاروان لارې رڼا شوې، د خان او د دهقان لارې رڼا شوې، حیات د انسان لارې رڼا شوې. سپرلی په سم او غر شو، د ښکلا په معنی پوه شو چې ته دنیا ته راغلې. د دنیا په معنی پوه شو، د نن په معنی پوه شو، د سبا په معنی پوه شو چې ته دنیا ته راغلې.